ملګرو سلامونه. دلته کې ګرانو کتونکو زه چې کوم ځای کې موجود یم نو د دې علاقې نوم د ایسوګي. دلته کې چې د 2010 سیلاب راغلو ړومبې میولې بیا د سارسنګ او بیا ایسوګي او بیا د دارګړ او بیا 400 دې سره 2022 سیلاب چې راغی نو میولې او بیا سارسنګ او بیا ایسوګي او بیا اخوا خو د هغې نه پس لږې پشتې جوړې شوې وي. سکندر شرپو یوه لویه منصوبه روړې وه. دغه منصوبې په وجه باندې دغه علاقې بد شوې. خو ګرانو کتونکو بزرګان شته، اولیاګان شته. زه چې دې وخت کې کوم تاړق بابا دوی ته مونږ وایو چېرته زه موجود یم په دغه ایسوګي کې نو دې یو خپل تاریخ دی. یو بزرګه هستي په دغه خاورو کې پرته چې اوبه راشي د ټول کلي نه تو شي خو د تاړق بابا چې کوم دی د دې نه اوبه دیکه کي او اخوا ته لاړ شي. یعنې د دې نه په لږه فاصله کې خو د دې اونو نه موږ شاته وګورو نو سیند دی او هغه سیند دی چې دې د خیالي سیند وایي دا دریای کاسوات دی. نو څونه کاله وشو تاریخ چاته نه دی یاد. زمونږ مشران نیکه کر نیکه ټر نیکه د دې سره خوا کې چې کوم دی نو پاتې شو. بل دې کلي ته چې راشي او د چا نه هم تپوس وکړې په دې کلي کې خو چېرته په غم خادی کې په خادی کې داسې څه د شریعت نه بار خبره کوي نو شپې یې بیا چې کوم دی نو روڼې وي او هغه تکالیف چې کوم دی نو هغه هغوی برداشت کوي. بیا نو کرامات یې ډېر دي. پیران دا ژوندي وي، اولیا دا ژوندي وي، شهیدان دا ژوندي وي او هغوی خپل کرامات دا د سلونه کاله پس هم ښایي. نو ډېر وخت نه مې دا خواهش وشي زه په دې خبرې وکړم ځکه چې 2010 سیلاب شو بیا 2022 شو بیا دا موجوده شو اوبه دغه ځای ته راغلی یو خو دې کلي نه خوا ده. زموږ شاته یو شهید پروت دی دلته کې. دا شهید چې کوم دی نو دا قانیې دي اکوړي او مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دی نو باقاعده دلته کې راغلی و په دغه قبر یې زیري وکړله د دې نه واپس لاړه سهار چې کوم دی د هغه د مړي خبر راغی نو دغه هم دې ځای ته راغلی و چې د دې په دې خوا کې دغه شهید خو پروت دی. نو دا یو بزرګه هستي چې د دې کرامات اوس هم خلکو ته نښې نښانې چې کوم دی نو هغه د ایسوګي خلک سارسنګ خلک ورته په دې باندې ډېرې تفصیلي خبرې وکړي او د دې کرامات ته ښودی شي. نو خپل رب ته دغه ورسېلمه کوو دغه بزرګان دغه اولیا کرام چې خدای زموږ په حال باندې رحم وکړي ځکه چې مونږ ډېر بل طرف ته